کله چې اخترونه رانږدې شي نو دغه مسلمانان اکثریت دا په سود کې مبتلا شي او سود څومره لویه او عظیمه ګناه ده د الله او د الله د رسول سره جنګ کول دی. الله وایي کوم خلک چې سود کوي نو دا دی زما سره د مقابلې او جنګ کولو دپاره تیار شي. بیا دغه ناپوهه مسلمانان په وړو عملونو سره چې دی په خپل ځان پوهیږي نه دی د سود مرتکب جوړ شي. څنګه تاسو به کتلي اختر ته نږدې دا خلک لاړ شي بازارونو ته په شوکیسونو کې دغه نوي لوټونه لګېدلي پراته وي. بیا په دې کې کاپۍ د 10 روپو د 20 روپو د 50 روپو د 100 روپو د 100 روپو دغه کاپۍ مطلب د 100 روپو کاپۍ دی په 1200 روپۍ باندې اخلي. په ځان باندې پوه نشي دا 200 روپۍ دا په سود کې لاړې. ځکه دا د شریعت مسله ده چې 100 روپۍ چې دا د یو ملک د یو مالیت پیسه ده دا به د 0 په بدله کې په 0 سره بدلیږي. خو که 1 روپۍ په دې کې زیاته شو د یو طرف نه نو دغه 1 روپۍ دا ستا دپاره سود وګرځېدله. نو لہذا د 100 روپو کاپۍ دا په 1200 روپۍ خرڅول دا مکمل صفا سود دی. د 50 روپو کاپۍ دا دغه رنګې په 15,000 باندې مطلب د 50,000 کاپۍ دا په 6,500 یا په 6,000 او 200 او 300 باندې خرڅول دا مکمل صفا سود دی. نو لہذا کوم مسلمانان چې دغه کاپۍ د 0 په 1200 روپۍ باندې اخلي دا هم سود کوونکي دي. کوم خلک چې په خرڅوي دا هم په سود کې مبتلا دي. نو لہذا اختر ته نږدې که تاسو په دغه روپیو باندې خپلې روپۍ اخلئ نو کوشش دا کوئ چې په دې کې تاسو د سود نه ځان بچ کئ. د 100 روپو کاپۍ ده که په 100 روپۍ باندې درکوي بسم الله الله اکبر واخلتې. که نه درنه د زیاتو روپۍ مطالبه کوي نو بالکل ور پرېږده او د سود د دغې عظیمې ګناه نه ځان بچ کړه. ځکه ما تاسو ته مسله بیان کړه چې د شریعت مسله دا ده چې د پاکستان روپۍ دي 100 روپۍ دي که دا نوي دي او که زړې دي دا به د 0 په بدله کې په 0 سره بدلیږي. خو که یو طرف ته زړې روپۍ ورکې او بل طرف نه تا ته 90 روپۍ درکوي خو دغه 90 روپۍ تا نه په دې کې 100 روپۍ زیاتې اخلي 200-300 درنه زیاتې اخلي نو دا سود دی. د دې نه ځان بچ کوي. خپله هم د دې مسلې نه ځان خبر کوي ځان بچ کوي. نورو مسلمانانو ته هم دغه پیغام ورسوئ ځکه ډېر خلک زه ګورم په دې اخترونو کې کاپۍ په لاس کې نیولي پوښتنه چې ته وکړې دا په څو دا په 1200 دا په 1300 دا په 1400. ته اختر کې ما د ډېرو خلکو سره په دې باندې بحثونه کړي دي خو الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي. وایي زمونږ مجبوریانې دي. نو دا څنګه مجبوري ده چې ته د سود غونډه کې یو عظیمې ګناه ارتکاب کې په دې کې. نو الله دې موږ تاسو ته پوهه را نصیب کړي. کوشش وکړئ د دغې عظیمې ګناه نه ځان بچ کړئ.